بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اوس وخت کې چې د مهنګایۍ یو لهر را روان دی او اوس په هغه 200 ارب ټیکسونه چې کوم ولګېدو د مینی بجټ په دې سناریو کې یو ورکوټ شانتي یو ویډیو ده چې هغه ډېره زیاته وایل شوې ده په 11 فروری باندې د ټیم هارټن په نوم باندې یو رستورانت دی د کافي شاپ چې کینیډین برانډ دی هغه په لاهور کې د هغې رستورانت کلو شو او هغې ته خلک په قطار کې ولاړو د هغې کولاوېدو ته او د هغې د اوپننګ سرمني ته او هغې کې د یو کپ کافي دغه څکلو دپاره هغوی ته خلک د سحر نه په قطار کې ولاړو چې په هغې کې یو کپ کافي چې کوم ده هغه تقریبا 650 نه واله په 700 روپۍ صرف یو کپ کافي ده. یو دغه قطار دی او یو دا قطار دی چې زما خویندو میاندو ته او زما د وطن هغه غربت والا کسانو ته چې هغوی د ورځې د اړي 800 روپۍ ده یا 1000 روپۍ ده هغوی د وړو په قطار کې ولاړي هغوی ته په دې وړو پرې قطار کې هارټ اټیک هم کیږي په هغې کې اکثر لا چې کله غوبل جوړ شي نو پکې مرګ هم کیږي او شول پکې او یو طرف ته دغه یو قطار هم دی چې هغې ته خلک په قطار باندې ولاړو چې موږ به په هغې کې یو کپ کافي څکو. حیران به دی چې په خلک وایي چې پاکستان کې غربت دی او پاکستان کې غربت پته نه لګي چې دا غربت کوم ځای کې دی. یو خو دغه فورس دی یو دغه الیټ فورس دی یو خو دغه طبقه ده یو دغه مراعاتي یافته طبقه ده چې هغوی کافي ته په قطار باندې ولاړ دي او یو دا زمونږ د غریبانانو طبقه ده. د غریبانانو دا طبقه چې کومه ده دا ورځ ورځ زیاتیږي د دې قطارونه ورځ ورځ زیاتیږي چې کله کم پالیسیانې د حکومت روانې دي په دې کې خو روزانه د دې اضافه کیږي خو چې بل طرف ته مونږ دغې ته وګورو او دغې سوچ ته وګورو نو حیران او پریشان شو چې یا خدای پاکه دا زمونږ پاکستان کم طرف ته روان دی. زمونږ قطارونه دا بله شپې نه چې کله د ډیزلو او د پټرولو د ګرانۍ خبرو شوه نو په کار دا ده چې خلکو احتجاج دپاره روتې وي او خلکو احتجاج کړی وي چېرې دا د دې حکومت دا ظلم دی دا زیاتې دی دا به مونږ کمې پورې برداشت کوو نو په پټرول پمپو باندې رش زیات شو او هغې ته خلک په قطار باندې ولاړو خپلې ټینکۍ ډکولې بس دقه فرق دی زمونږ په قطارونو کې او زمونږ په دې غوبل کې او زمونږ په دې جت کې او زمونږ په دې رش کې دا ورکوټ شانتي فرق دی. یو د مهنګایۍ خلاف راوتل دي او یو د مهنګایۍ خلاف په راوتل داسې دي چې په پټرول پمپو ته په قطار کې ودرېږه بس صرف او صرف دقه ورکوټ شانتي فرق دی. سو پورې چې دا خلک او دا عوام دا رايوځې شوي ني او بغیر د یو لیډرشپ نه هغوی یو جلوس یا یو جلسه یا یو داسې احتجاج اونکو حقه وخته پورې په موږ باندې دا حکمرانان هم دقه شان لوبې کوي. چېرته اوسه پورې تاسو د IMF 23 پروګرام وشو د 23 پروګرام کې 23 پروګرامز کې چېرته تاسو دا اورېدلي کتلي لیدلي دي چې یاره د وزیر اعظم دا خرچې دې کمې شي د وزیرانو خرچې دې کمې شي د ګورنر خرچه دې کمه شي د وزیر اعلی خرچه دې کمه شي یا د نورو د دې زمونږ د طبقه چې کومه ده الیټ والا چې ورته زه وایم د دې خرچې او اخراجات دې کم شي چېرته تاسو د IMF ته طرف نه دا اورېدلې کتلې ده صرف او صرف په موږ باندې ټیکسونو دپاره بار د هغوی دغه کېږي ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا طبقه وي نو موږ باندې به هغوی ټیکسونه لګوي او دا طبقه چې وي نو IMF په هم ژوندي وي او د IMF قرضونه به هم همدقه شان په موږ باندې لګي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.